ښه ټول نه مخکې خو به مونږ دا خبره وکړو چې دې وخت کې ټولو نه چې کومه مهمه خبره روانه ده پوره نه صرف افغانستان کې پاکستان کې هم پوره نړۍ کې دا بحث روان دی چې دې نه مخکې چې کوم د دور د طالبانو هغه وخت کې د خلکو دا ګیله وه د خلکو دا شکایت و چې د طالبانو طرف نه ډېره سختي به کېده عام ولس منې د ګیري خبره به کېده د ښځو په حواله به خبره کېده چې هغوی به بهر تګ راتګ نه کوي نو دې ځله تاسو څه وایئ چې طالبان مخکې نه مختلفه دي هغوی څه نور پالیسیز لري یا هغوی اوس هم هغه شانتې د سختۍ په پالیسۍ عمل پیرا دي او هغوی وایي چې مونږ به هغه شانتې کوو څنګه چې مونږ مخکې به کول نو د هغوی پالیسیز کې څه چینج نشته څه لچک نشته تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلینا بعد باید وایو چې شرایط تفاوت کوي همیشه وخت له وخت له بل وخت سره فرق لري اسلامي امارت به د وروسته له دې چې اسلامي حاکمیت او حکومت جوړ شي د هر کار دپاره به ځانګړي قوانین وي او ټول قوانین به د خپلو لارو نه په نارمل شکل باندې د خلکو په وړاندې مسؤلیت لري او قوانین به عملي کیږي او زموږ ملت هم مسلمان ده او اسلامي قوانین چې کوم دي هغه په ملت باندې بوج کیږي نه خو یو شی څه په د ملت سره پر روش او په کردار کې به زموږ ډېره نرمي وي کوشش به دا وي چې هر څه په خلکو باندې چې عملي کیږي هغه په نرمه سره وي او په هغو لارو باندې وي چې هغه معقولې وي او ښه اثر ولري په داسې طریقه باندې وي کنه اسلامي قوانین خو د ټولو لپاره منل شوي دي زموږ ملت د اسلامي قوانینو سره ستونزه نه لري د اسلامي قوانینو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او دا یو لوی هدف ده صحیح لږ اوس به کوم چې سټریټیجیک معاملات دي هغې طرف ته به راشو دې وخت کې ډېر سترګې دي تاسو طرف ته ټول ستاسو چې کوم اکټیویټیز دي کوم چې ډیولپمنټس دي هغې منې دنیا چې د هغوی یو نظر ساتلی دی چې ستاسو څومره خپل اهداف پوره کړي دي څومره به نور تاسو کوئ او دې نه پس تاسو چې کوم پلانینګ دی هغه به څه وي ټول نه مخکې تاسو دا خبر مونږ ته راکړي چې د دې وخت کې تر دې وخته پورې نن ورځه پورې د طالبانو څه موقف دی چې هغوی د افغانستان په دې سیمه باندې تقریبا څومره پرسنټیج کې د هغوی دعوه لري چې مونږ د افغانستان قبضه چې د هغه ترلاسه کړې ده بلې یادونه باید وکړو چې د افغانستان 85% خاوره یعنې 85% خاوره زموږ په لاس کې ده اوس په تېرو یو دوه میاشتو کې موږ 185 ولسوالۍ نوې ونیولې د دې سره زموږ د تسلط او زموږ د لاس لاندې سیمه ډېره لویه پراخه شوه په دې سره به انشاءالله زموږ ملک کې امن راغی هغه ډېره برخه د ملک امن شوه خلک په ارامۍ سره ژوند کوي خپل چارې په مخ وړي او ستونزې حل شوي دي او جګړې لمن هم ټوله شوې ده صحیح او ستاسو د فتح تر لاندې خلک چې دی د هغوی هېڅ مسله نشته هغوی څه قسمه ګیله نه لري یا تاسو ته څه قسمه مزاحمت تاسو مخامختیا خونده راغلي څه داسې سیمه شته د دې پوره علاقه کې اوسه پورې نه موږ سره هېڅ مزاحمت له چا خوا نه ده سوی او موږ کوشش کړی چې اول قدم کې خلکو ته امنیت ټینګ کړو امن راولو خلکو د امن پسې ډېر تږي وو خلک او ډېر ضرورت یې ورته درلود موږ امن راوستی خلک اوس په آرام سره ژوند کوي او دا راځي په صحي برخه کې د صحت په برخه کې موږ کلینیکونه فعال کړي دي ورسره په د تعلیم برخه کې مکاتب او لیسې او سکولونه او مدرسې د ټولو فعال شوي دي او موږ توجه ورته کړې دغسې د محکمو او د فیصلو او د خلکو ترمنځ د منازعاتو او د جنجالونو د حل لپاره موږ ښه مؤثر ګامونه اخیستي دي نور هم کوشش کوو چې عمراني برخه کې آبادي برخه کې هم کارونه وکړو دې ته هم انشاءالله توجه کوو بالکل صحیح ده او په دې هکله تاسو د ښځو په هکله څه پالیسي چې ده هغه چینج کړې ده اوس د جینکو سکول د تګ راتګ چې ده هغې په هکله تاسو څه فیصلې تبدیلي کړې دي که نه تاسو په دې حق کې نه چې هغوی ته د هغه شانتې د تعلیم موقع ورکړې شي څنګه چې نورو ملکونو کې یا نورو هیوادونو کې ده
د تعلیم موقع به انشاءالله ورکول کېږي، د تعلیم لپاره ستونزه نشته، البته د تعلیم ماحول ورته جوړول پکار دي. موږ کوشش کوو زموږ دغه اوس موږ کومې سیمې نیولې په دې سیمه کې مخکې هم د تعلیم لپاره سیستم داسې اوس د جنکو ځانګړي سکولو، د نارینه‌و ځانګړي سکولو، جنکو ته ځانګړي استادان چې هغه وي ښځینه وي او نارینه‌و ته نارینه، هغو کې مشکل ستونزه نشته او نور هڅه کوو چې دوی لپاره سهولیات برابر سي، زموږ وس او توان وسي د جنکو د سکولونو لپاره لا هم ترقي او قوت ورکوو، همداسې لا هم دوی لپاره د اضافه والي کوشش کوو، ځکه په اطرافي سیمو کې داسې سکولونه کم دي، باید ډېر سي او کوشش روان ده، خو البته هغه شرعي ماحول او اسلامي ماحول به مراعات کړي. صحیح. د کابل په هکله ډېر تپوسونه کېږي چې د غزني پورې ستاسو چې کوم فتوحات دي هغې په هکله خبره کېږي. د کابل ته ستاسو تګ راتګ یا د هغې طرف ته ستاسو پیش قدمي چې ده یا د کابل په هکله زه به داسې خبره راټوله کړم چې په کابل قبضې کې څومره ورځې پاتې دي ستاسو؟ کوم چې یو پوښتنه موږ نه ډېر کېږي چې د طالبانو تګ کابل پورې یا هغې باندې قبضه کې د هغوی څه معاملات دي، هغوی څه خیالات لري، تر څو به هغوی کابل ته رسي؟ موږ کوشش کوو چې دا باقي پاتې مشکلات دا د خبرې د لارې نه حل سي، مذاکراتو په دوحه کې چې روان دي هغوی ته وخت ورکو او د هغې لارې نه حل سي، ځکه کابل او نور ښارونه چې دي تاسې پوهېږئ هلته د خلکو ډېر تجمع ده او ډېر خلک دي پکې، هغسې بینکونه دي، دوکانونه دي، د خلکو اموال دي، د خلکو دارایګانې دي، که جګړه کېږي هلته به خامخا تاوان رسېږي خلکو ته، موږ نه غواړو تاوان ورسېږي، دا نور مسایل باید د سیاسي لارې نه موږ حل کړو، کوشش مو دا دی او که چېرې بیا مجبوریت په وخت کې به انشاءالله بیا ځان ته پلان ورته جوړوو، هغه پلان په مطابق به انشاءالله بیا په مخ ځو. صحیح. ستاسو په هکله ستاسو په خیال دې وخت کې څه مشکلات شته؟ تاسو څنګه ورته ګورئ؟ کوم چې د کابل رژیم دی، د کابل حکومت دې وخت کې د اشرف غني هغوی تاسو نه هغه ورځ یو پوښتنه مو وکړه، هغوی تاسو نه یو وعده یې تاسو طرف ته تاسو نه تپوس وکړ که تاسو یو طرف ته هغوی وی چې که تاسو د افغانستان سره مینه لرئ او د خاورې سره مینه لرئ نو تاسو به د ډیورنډ لاین کیسه به چېرته هم په ارام به نه پرېږدئ، د هغې په هکله به تاسو پاکستان سره ضد لرئ، جنګ لرئ، نو تاسو په هغې معنا څه وایي؟ د هغوی د بیان باندې څنګه ورته خیالات لرئ؟ او بل طرف ته هغوی تاسو باندې دا تور مو لګوو چې طالبان چې کوم افغانستان کې د وخت کې کاروایانې کوي لګیا دي، مونږ ته پته ده چې د هغوی اصل ځای کوم یو دی، هغوی کوم ځای نه راغلي دي، نو تاسو د ولسمشر افغانستان ولسمشر په دې بیان څنګه ورته خیال لرئ؟ څه ورته وایي تاسو؟ اول خو د کابل ادارې د مشر خبرې په دې نه ارزي سړی ریاکشن ورته ولري، ځکه د کابل ادارې مشر خبرې ټولې متضادې دي او چپه غږیږي، همیشه کوشش کوي چې داسې څه ووایي چې هغه رښتیا نه دي، واقعیت نه لري. زموږ نه دا وضاحت غوښتل نه دي پکار چې موږ څه کوو یا د چا لخوا راغلي یو، دا وضاحت ورکول پکار دي چې دوی ولې د امریکې په تنګ کې درېدلي دي، زموږ په دا هېواد و امریکا زموږ په هېواد یرغل وکړ، موږ ملت ټول یو ځای سو، له بدخشان تر فاریابه، له فاریابه تر هرات، له هرات تر بدخشان، بیرته تر کندهار او هلمند او پکتیا پورې ټول ملت راپاڅېدلی او جهاد او مقاومت او مقابله کوي. دوی له کوم ځای راغله؟ دوی چا راوستل؟ د دوی د وضاحت باید ورکړي سي، د الوتکې د چا دي، د یونیفورم د چا ده چې دوی اغوستی، دا پیسې څوک ورکوي، دا نظام چا ورته جوړ کړی او د ملت باندې په زور تپلي چا دي او چې اوس هغه تر نځي دوی تنا پاتې کېږي او ورځ هم بده ده، نو دوی باید خپل وضاحت ورکړي. موږ نه وضاحت په کار نه ده، ملت نه څوک وضاحت نه غواړي او بل موږ د خپل ملت او د هېواد سره دومره مینه لرو چې موږ ځانو پورې بمونه مو تړل، د هېواد لپاره قرباني مو ورکړه. دوی څه کړي دي د هېواد؟ رشوت یې کې عام کړ، غصب یې کې عام کړ، تعصباتو ته یې لمن ووهلی، تفریقې ته یې لمن ووهله، هېواد یې وپلوره، د امریکایانو سره یې تړون لاسلیک کړ او نور هم هغسې معاملې وکړې چې د افغانستان دپاره شرم ده. صحیح. او په دې هکله بله چې کومه پوښتنه کېږي ډېره زیاته د افغانستان په د کابل سیمه کې دې وخت کې داسې مشران دي چې هغوی د طالبانو سره جنګ لپاره ضد لپاره میلیشیاس چې دي هغوی لپاره یو بل سره تړون لري او په خاص توګه دې کې د رسول سیاف صاحب یا د اتانوس نوم چې دی دا ډېر راضي لګیا دی، مخامخ ته راضي لګیا دی او د عبدالرشید دوستم نوم هم مخامخ راضي لګیا دی،
تیرو ورځو کې د ترکی د اړخه هغوی لپاره د مرستیا هم څه داسې خبرونه وو او د طالبان دفتر نه تاسو طرف نه هغوی نه وضاحت هم غوښتلی شوی و. نو په دې هکله تاسو څه وایئ چې که نور هیوادونه د طالبانو سره چې کوم جنگ کې ملیشیاز دي یا نور غړي دي په دې هکله تاسو د بل ملکونو لپاره څه قسمه نصیحت لرئ چې د افغانستان د جنگ کې کوم چې تاسو دننه اوس په خپله چې کومه پیشقدمي د هغې کې کوئ نو نور هیوادونو لپاره به ستاسو څه پیغام وي که هغه ترکي وي که هغه بل وي هغه بل وي چې ستاسو د اندروني معاملات کې مداخلت به تاسو ګڼئ که نه هغه به تاسو یو بیا طریقې سره د هغې ډیلینګ کوئ څنګه به وایي؟ اصل کې دا موضوع د دوه برخې لري. یو هغه برخې دي چې دلته مسلح ځواکونه پخوا چې د جنگ طرفدار وو، موږ هغو ته اپیل کړی، هغو ته غوښتنه کړې چې جنگ طرفداري ونه کړي، موږ له دوی سره جنگ کول نه غواړو، د دوی موقف او قدر به کېږي، دوی باید د جنگ لاره ونه نیسي، موږ سره د خبرو د لارې نه په مخ لاړ سي او د پاتې مشکلات حل کو، او دوی زموږ د هیواد خلک دي، دوی د هیواد برخه ده او موږ به د دوی حقوق ورکوو، د دوی غوښتنې به منو، خو دوی به موږ سره اسلامي حاکمیت مني او د اشغال به خلاف وي. دا خبره موږ دوی ته کوو. او که بیا دوی جګړه باندې ټینګار وکړي، موږ ډېر په اسانۍ دوی له منځه وړی سو. دا یقیني وایو دلته ټول ملت ولاړ ده او ډېر په اسانۍ سره یې له منځه وړی سو. اول د ترکیې هیواد دپاره یا د نورو هیوادونو دپاره په افغانستان چارو کې مداخله کول داسې دي لکه د امریکې مداخله. موږ د هغو جدا مخالف یو، هغو ته غوښتنه کوو چې باید خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، زموږ په کورنیو چارو کې مداخلت ونه کړي، او که بیا چیرې مداخلت کوي او یا خپل ځواکونه پرېږدي، مسؤلیت به بیا د دوی په غاړه وي. صحیح. او که د کابل که ستاسو قبضه ته راځي، مطلب هغې کې دواړه صورتحال کیدی شي، که تاسو یې په زور اخلی او که هغوی په خپله یو پیس پلان نه وروستو هغوی ورته د کابل دروازې کولاوي ټولو ته او تاسو راځئ کابل ته، په دې مسند تاسو کینئ او تاسو ته میجورټي ملاویږي، تاسو د اکثریت وغه چې کوم حمایت دی هغه تاسو ترلاسه کوئ، نو دې نه پس به د انډیا د بھارت رول به څه وي افغانستان کې؟ ولې مونږ هغه ورځ وکتل چې د هغوی البته کې راغلی هغوی ستاسو خلاف چې کوم د افغانستان ناشنل آرمي یا ANDSF چې کوم فورسز دي هغوی دپاره هغوی بارود او اسلحه او دا څیزونه چې دي هغوی راوړل افغانستان ته، هغه کنساینمنټ هغوی ته حواله کړو. نو یو طرف ته هغوی دا خبره کوي چې مونږ طالبان ته د رسیدو کوشش کوو ایز ا ریجنل پارټنر، مونږ هغوی سره خبرو اترو هغه چې کوم یو پروسس دی هغه شروع کوو. بل اړخ ته هغوی د افغان ناشنل آرمي دې قسمه مرستیا کوي. نو ستاسو په نظر کې د انډیا چې کوم کیریکټر دی دې وخت کې رول دی یا چې هغوی چې کوم کردار دی هغه تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بلې ما مخکې ویلي چې د هیڅ بهرني هیواد مداخله هم موږ په افغانستان کې نه منو، هغه که د سیمې هیوادونه وي، که ګاونډي هیوادونه وي، که لرې هیوادونه وي، که نږدې وي، موږ به هغې ته د اشغال په سترګه ګورو او د هغو سره به حساب کتاب کوو. او انډیا هم بې له شکه چې یو د سیمې هیواد ده، موږ ښې اړیکې ورسره غواړو او سفارتي اړیکې ورسره غواړو، خو که چیرې دوی زموږ په چارو کې مداخله کوي یا زموږ دښمنانو ته وسلې ورکوي یا د افغانانو د وژلو لپاره الوتکې ورکوي، دا بیا خصمانه حرکات دي، دا دښمنانه حرکات دي. موږ دوی ته وایو چې دا حرکات ونه کړي، بلکې د ډیپلوماتیک اړیکو له لارې نه خپله ستونزه حل کړي له موږ سره، او یا د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. او که مداخلت کوي بې له شکه چې بیا موږ د خپل هیواد د بلیس نه دفاع هم کوو او ځان ته بیا د دې حق ورکوو چې هر غبرګون مو وښود هغه به زموږ حق وي او د عواقبو مسؤلیت هم دوی ته راجع کیږي. صحیح. او ستاسو دې وخت کې د انډیا سره چې تاسو کوم چې د سفارتي تعلقاتو خبره وکړه، نو ولس دا اورېدل غواړي، دې وخت کې ډېر زیات بحث روان دی په دې چې د طالبانو او د انډیا چې کوم دې وخت کې په دې وخت کې کوم ټایم کې زما او ستاسو خبره کیږي، په دې وخت کې ستاسو او د هغوی تعلقات د څه نوعیت دي؟ تر اوسه پورې خو تعلقات ډېر نه دي ښه، اسم لا لیدلي هم نه دي. څو وخته مخکې د انډیا ځینو رسنیو ادعا وکړه چې موږ سره یې کتلي دي، خو موږ معلومات دقیق وکړل، د موږ سیاسي مسؤلینو سره دوی لیدل کاته نه دي سوي او موږ داسې نږدې اړیکې نه سره لرو، خو غوښتونکي د دوی چې ټول ملکونه د افغانستان په چارو کې مداخلت ونه کړي، که د افغانستان سره په صحي برخه کې، د تعلیم په برخه کې،
د بیا آبادی په برخه کې کومک کولی شي دا زموږ هیواد راته آبادولی شي. موږ د دې هرکلی کوو، قدر یې کوو، او که هر ملک وي موږ سره همکاري ولري. او پاته شو که چیرې مداخلت کوي یا دلته وسلې رالیږي، دلته د وژنو دپاره پروګرامونه جوړوي، هغه بیا موږ مذمت کوو، هغه بیا موږ غندو، هغه د موږ چارو کې مداخلت بولو او د هغو خلاف. صحیح. په دې وخت کې د رائټلی ایٹ دس مومنت په دې وخت کې چاینا، ایران، انډیا هم یو څو حده پورې، پاکستان او روس پکې ته مونږه شاملو، مونږ نور هیوادونه پکې شاملو، ترکمانستان، آذربایجان سره، ازبکستان سره او تاجکستان سره. ستاسو د تاجکستان او د افغانستان چې کومه د دواړو ملکونو ترمنځ کرخه ده، هغه تاسو یو انټرنیشنل بارډر هغه ځای باندې تاسو د وخت پورې تاسو قبضه ده، او دا هم او د لیکيږي چې الته چې کوم تجارت لارې وي هغه تاسو بند نه کړي، هغه محصولات او هغه ټول چې کوم ټریډ ریونیو هو هغه طالبانو تر روان دي د ټایم. نو عمدہ که شانته تاسو نور کوم کرخو باندې په دې حاضر وخت کې تاسو قبضه ده، تاسو موږ سره تفصيلات په دې حق له شیر کړئ. بلې زموږ په هغه لوی لوی بارډرونه چې زموږ په لاس کې سول او هغه باندې مالونه او تجارتي راکړه ورکړه کیږي، هغه دوه ځای له تاجکستان هیواد سره ده. یو ځای په آی خانم بندر ورته وایي، د تخار مربوط د تاجکستان سره پوله ده. یو ځای بیا شیرخان بندر ورته وایي، د کندوز کې د تاجکستان سره پوله ده. او بل ځای د فاریاب او د ترکمنستان ترمنځ یو بارډر ده، د ابو نصر فراهی په نامه باندې بارډر. او دغه یو بل بارډر د هرات او د ترکمنستان سره، هغه د هغه بارډر ته د تورغونډۍ بارډر وایي، تورغونډۍ. او دریم بارډر چې دا څلورم بارډر هغه د اسلام قلعه بارډر د ایران له هیواد سره موږ پوله لرو، په هغه کې تجارت راکړه ورکړه بیرته شروع شوې. او شپږم بارډر هغه د پاکستان سره د پکتیا پراونس او د پټان ضلع کې هلته یو بارډر لرو. هغه ټول باندې تجارتي اموال ځي راځي او دغه ټیکسونه هم جمع کیږي، بیت المال ته ځي، او هیڅ مشکل تجاران ته نه ده. موږ کوشش کوو تجاران ته لا هم سہولیات زیات. صحیح. او د هرات تر څو چې زه پوهیږم، د هرات چې کوم د هرات دوه ملکونو سره د هغوی بارډر لګي، نو ایران سره او ترکمانستان سره، نو دا دواړه ملکونو چې کوم بارډر دا ستاسو کنټرول کې دی که نه صرف ترکمانستان ولا چې کومه برخه ده هغه یادوي؟ نه، دغه ټولو سره، ایران سره موږ په یو برخه کې اسلام قلعه کې بارډر لرو، او بل برخه کې دوه ځای د ترکمنستان سره بارډر لرو. یو ځای دغه ما ویلې تورغونډۍ ده، یو ځای ابو نصر فراهی په نامه یو بارډر ده، او یو ځای دوه ځای د تاجکستان سره لرو، او یو ځای پاکستان سره. صحیح. او په دې حق له بل پوښتنه به زما دا وي چې د ټولو ملکونو طرف نه تاسو ته مرستیا، کم چې دوه طرفه مرستیا مونږ ورته وایو، ډیپلوماټیک ورته وایو، سفارتي یا تجارتي، یا کم قسمه چې د وخت کې هغه کې ممکنه کېدای شي مرستیا هغه تاسو ته حاصله ده د بل ملکونو طرف ته؟ نو موږ کوشش کوو چې له ټولو ملکونو سره ښې سفارتي اړیکې جوړې کړو او ویې لرو، او تجارت برخه کې ډېر همکاري ولرو، تجارت برخه کې سہولیات هم راولو. زموږ له خوا نه کوشش روان ده، ډېر کوشش روان ده، هم چاینا سره، هم پاکستان سره، هم تاجکستان سره، هم ترکمنستان سره، هم ازبکستان سره، هم ایران سره، او د ټول ملکونو سره موږ خبرې هم کړې ده. اوس هم زموږ هیئتان مسکو ته تللي وو، دلته د ځینو ملکونو د استازو سره کتلي دي، او اوس ترکمنستان کې هم زموږ استازي موجود دي، ایران ته هم تللي وو، خبرې اترې وسوې. نو غواړو چې ټولو سره زموږ مشکل حل وي او ستونزې هوارې وي، او ډیپلوماټیک اړیکې ښې قوي وي، او ورسره تجارتي اړیکې هم زیاتې قوي شي. صحیح. او د بل ملکونو طرف ته تاسو ته ریسپانس څنګه ونته دي، جواب څنګه ونته دي؟ هغوی تاسو چې کوم اثر رسوخ دی افغانستان کې، تاسو چې کوم فتوحات دي هغه طرف ته دی، هغوی ریسپانس لګ ما سره شیر کوي چې هغه تاسو ته په کم نظر ګوري؟ اوس تاسو سره څه ډیمانډز کړی دي یا هغوی څه وایي چې هغوی سره لږ څه تشویشونه وو؟ موږ هم دا سفرونه د دې لپاره وکړو چې هغه تشویشونه ځواب کړو. نو هیله کوو چې اوس هغوی تشویش رفع سوی وي او زموږ سره اړیکې نارمالې سي. موږ غواړو هغوی سره نارمل او ښې اړیکې ولرو، پیاوړې اړیکې ولرو،
او د افغانستان د خلکو په استازولۍ ورسره خبرې وکړو. نو دغه باندې کار روان ده، وروسته پورې دغه رسمي ریاکشن خو موږ ته نه رسیدلی، خو کوشش کوو چې دغه قناعت حاصل شي. تشویشونه په څه حق لو که تاسو لږ تفصیلات مونږ ته راکړئ؟ طبعا 20 کاله کېږي زموږ په ضد باندې میډیا او تبلیغات کړي دي، امریکایي رسنیو، غربي رسنیو، د کابل اداري رسنیو موږ معرفي کړي یو چې موږ به دې ته تهدید یو، موږ به همسایګانو ته خطر پېښو، موږ به د هغوی امنیت ته تاوان رسوو، موږ به د هغوی خاورې ته تجاوز کوو. دا شیان خپاره شوي دي. دغه برخو کې دوی تشویشونه درلودل، هغه ټول انشاءالله اوس حل شوي دي او خبرې له نږدې نه ورسره شوي دي. کوم چې میډیا ذهنیت خراب کړی و انشاءالله هغوی دپاره کار روان دی چې هغه ذهنیت بدل شي. ستاسو طرف نه هغه خلک کوم چې دی وخت کې ستاسو په حق ستاسو په ضد نشریات کوي یا ستاسو کردار په حواله نشریات کوي، هغوی کابل کې دي او د کې ځینې خلک داسې هم دي چې تاسو سره پاکستان ته ډیر بد ردی ویلي دي په دې پورا ټایم کې. په خاص توګه پاکستان په حواله پاکستان کې ډیر سخت د نفرت په توګه کتل کېږي یو نوم ته، او هغه د حمدالله محب. حمدالله محب چې تاسو یادوي نو تاسو سره پاکستان خامخا یادوي. امرالله صالح چې تاسو یادوي نو تاسو لپاره هغوی د پاکستان د مزدور نوم یادوي. نو په دې هکله تاسو طرف نه که د کابل ته ستاسو تګ د کامیابۍ سره کیږي نو د خلکو لپاره بس تاسو چې کم لایحه عمل دی ستاسو فیصله ده آپس کې، یقینا تاسو به هم هغه خبرونه فالو کوئ. تاسو ډیر ښه خبرې یې هر شي نه، هغوی لپاره ستاسو څه فیصلې دي؟ هغوی سره ستاسو خبرې اترې براه راست شته که نه؟ تاسو په کابل حکومت کې که چا سره خبره کوئ نو هغه به څوک وي؟ چا سره به تاسو براه راست خبرې لرئ؟ بل یو خو د تبلیغاتو خبره د پروپاګاندا اوس نه ده. کله چې افغان شوروي جهاد او د شوروي په مقابل کې زموږ جهاد روانو، کمونستانو هم د پاکستان هیواد او د مجاهدینو په ضد یو رقم تبلیغات کول. کوشش کوي چې زموږ مجاهدین او زموږ مهاجرین ټول د پاکستان غلامانو بولي، دغه مزدوران ورته وایي، دا بدنام کی او کوشش کوي چې خپل نامشروع جګړه چې دوی د روسانو لپاره او مسکو لپاره د شوروي اتحاد لپاره کول هغه ځان ته روا وبولي او هغه کار وبولي خپل عسکرو ته په دې باندې روحیه ورکړي. او اوس هم کله چې امریکا تجاوز وکړ بیا چې ملت راپورته شو، اوسنی غلامان هم د امریکای غلامانو عین هغه کار شروع کړی ده. کوشش کوي چې موږ له پاکستان سره وتړي، ځکه دا د خلکو په ذهنیت کې اثر نه لري او هغه په وجه باندې کېدای شي د دوی عسکر بیا یو ذهن واخلي زموږ په وړاندې باندې جګړه وکړي. خو خلک ډېر ښه پوهېږي، ملت ډېر ښه پوهېږي دا ممکن نه د استفاریاب او د قندوز او د بدخشان مجاهدین هغه د پاکستان مزدوران او جهاد د پاکستان لپاره کوي. اوس ټول خلک ډېر ښه پوهېدلي دي. نو دغه اشخاصو د کابل د ادارې پروپاګاندا او دغه خبرې کول دا قیمت او ارزښت نه لري، ارزښت یې بایللی ده، نه یې کومه نتیجه ورکړې. که چېرې دې خبرو نتیجه ورکولی خو دا 2 میاشتو کې به موږ له 180 پورې ولسوالیګانې او ضلعې نه قبضه کولی او دا خلک به له موږ سره نه درېدلی، د دوی ډلې عسکر به له موږ سره نه یو ځای کېدلی. د پاکستان مزدورانو سره یا د پاکستان لپاره څوک کېږي نه. نو کله چې د دوی پروپاګاندا جای نه دی نیولی نو د دوی خبرې بې ارزښته دي، موږ ته معنا نه لري او نه کوم جای یې نیولی شي، نه کوم نتیجه پرې مرتب کېږي. بناً موږ مذاکرات کوو خو عموما ټول افغانانو سره یې کوو، غواړو جګړې دپاره د حل لار پیدا کړو او د دوی تبلیغات د موږ په وړاندې باندې خنډ کېدلی. تاسو به د ولسمشر چې کوم اوس د حالیه بیان ورکړی دی د هغې جواب ورکوئ تاسو؟ ما مخکې ویلي د هغه جواب ورکولو باندې ډېر نه ارزي، ځکه ولسمشر ګډ وډ غږېږي، هغوی خبرې ټولې تکراري او بې ربطه دي. هغه داسې خبرې نه دي کړي چې هغوی کوم اسناد ولري، دروغ یې ویلي دي، ادعاوې یې کړي دي او تش پروپاګنډ یې کړی. دا ډېر شیان په جواب باندې نه ارزي. او افغانستان کې تاسو مخکې چې وای هغه وخت کې هم تاسو د ډرګ مافیا مکمل طور باندې خاتمه کړې وه، زیرو کلټیویشن د ډرګز په افغانستان کې، او ستاسو تلو نه پس هغه ډرګ مافیا یا هغه د نشي هغه لعنت چې دی هغه دوباره چې دی هغه ډیر زیات هایټ ته رسېدلی دی، اټس ټچینګ اټس ریکارډز رایټ ناو. نو که تاسو راځئ نو د دې په هکله ولې چې افغانستان د ځمکې نه اوس د ډرګ منی چې دا یا د نشې او د دې په ذریعه چې کوم یو مافیا ده هغه ډیره طاقتوره شوې ده، هغوی دپاره ستاسو څه پلانز دي؟ تاسو څه وایئ چې هغه به څنګه کنټرول کوئ؟ نو د دې موږ مخالف یو. د اوله کې لکه څنګه چې موږ 2001 کې دا خبره زیرو ته رسولې وه، بیا به هم دا زیرو ته رسوو. اوس دپاره څه مشکلات لرو ځکه موږ په جګړه کې بوخت یو
او هغه د خانان چې دغه شی کری کرکیلې کوي زارعین زراعت کوي دغه لپاره موږ هیڅ بدیل نه لرو، هیڅ قناعت نشو ورکوي او نه غواړو چې هغه سره موږ په جنجال کې موقع شو. نو خدای دې چې موږ لیک انتظار وکړو چې کله ملک کې هیواد کې نظام جوړیږي هغه به بیرته خلکو ته بدیل معیشت ورکړي، چې بدیل معیشت په صورت کې دغه شی بیرته اسانه بندېدلی شي. موږ یې طریقه زده دی وخت کې د څنګه چې ما مخکې د انډیا ذکر وکړ، دی وخت کې د هغوی چې کوم سفارتي خلک دي هغوی کندهار پرېښی دی او په دې هکله هغوی دا بیان ورکړی دی چې مونږ ته د هیچا یره نشته، مونږه صرف په دې هکله خپل خلک چې دي هغه مونږه صرف محفوظه ځای ته رسو. نو تاسو سره څه خبر دی په دې هکله؟ تاسو په سوشل میډیا باندې هم ډېر اکټیو چې کوم ټول اپډیټس دي هغه تاسو خلکو پورې رسوي. تاسو سره په دې هکله څه اطلاعات دي؟ مونږ سره دا اطلاع هم شته چې هغوی د خپل د کابل سفارتخانې نه د هغوی سفیر واپس تللی دی انډیا ته او د هغوی ټولې عملې ته هم دا حکم ورکړی دی چې هغوی د په ریډ الرټ پاتې کیږي او هغوی به د هغوی ایواکویشن کوي. یو کانټینجنسي پلان ورته ایمرجنسي ایواکویشن پلان ورته جوړ کړی دی. نه صرف انډیا بلکې امریکای طرف نه هم. امریکا خو خیر دا دعوه لري چې زمونږه سیټلمنټ د طالبانو سره او انډر دیٹ سیټلمنټ مونږ به خپل کسان او کم چې پاتې شوي 650 د هغوی عسکرو هغه به مونږ وباسو دې ځنه که حالات ډېر زیات خراب شو او مذاکرات د طالبانو او د کابل رژیم مذاکرات کامیاب نشو. نو د انډیا دا رول تاسو څنګه ګورئ؟ هغوی د پوره 100 کالو کې هغوی پوره چې کوم خپل انویسټمنټ و هغه هغوی په خلکو دا کړی دی چې د پاکستان ستاسو یو دشمن دی، طالبان ستاسو یو دشمن دی او اوس که هغوی دا هیواد پریږدي او هغې نه پس ستاسو طرف ته راځي سفارتي اړیکو سمول لپاره، نو تاسو به د ریکارډ کیپینګ کوئ؟ تاسو به دا هر څه نظر لرئ؟ بلا شک چې متاسفانه وایو انډیا رول په افغانستان کې مثبت نه و. اوس هم د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې هم دوی د کمونستانو پلوي کوله او اوس هم دوی د کابل ادارې سره ولاړ دي. متاسفانه موږ د افغانانو په ضد باندې الوتکې جګړیز وسایل هم ورکړي چې هغه زموږ خلکو بمبار کوي، زموږ خلک وژني. دا مثبت رول نه و، دا منفي رول و، دا تاواني رول و. د انډیا هم په ګټه نه و، زموږ هم په ګټه نه و، د سیمې هم په ګټه نه ده. خو بل شی ته دا هم ده چې موږ پردۍ جګړه زموږ خپل هیواد کې له چا سره نه کوو. موږ غواړو چې له ټولو هیوادونو سره نارمل اړیکې ولرو او کوم سفارتي اړیکې چې دي هغه د قوانینو د ملکونو ترمنځ د اصولو مطابق ولرو. خو مداخلت لپاره چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ ملک نه څوک استفاده وکړي چا په ضد باندې مداخلت کوي. انډیا تصور ولري د افغانستان نه به د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي، موږ دې شي ته اجازه نه ورکوو ځکه افغانستان د افغانانو ملک ته خپل همسایګانو پاکستان سره اړیکې غواړي، اعتماد والا اړیکې غواړي، امنیت غواړي په سیمه کې او د ټولو هیوادونو امنیت موږ ته مهم ده. بنا ان موږ د چا لپاره د جګړې په مخه نه سوړای او د چا دښمنی نه سو کولای. خو انډیا ته قناعت ورکوو چې باید دوی د افغانستان په اړه باندې خپل رول بدل کړي. موږ پر عمراني چارو کې صحیح چارو کې او دوی اقتصادي چارو کې همکاري وکړي. موږ هم همکاري لرو او موږ هم سفارتي اړیکې غواړو ورسره او که چیرې دوی مداخلتي رول لري بیا موږ دا نه منو او دوی ته بیا هم وایو چې دغه رول بدل کړي. تاسو هغوی باندې باور کولی شئ، تاسو باندې هغوی باندې اعتبار کولی شئ؟ تاسو آپس کې څه په دې هکله تاسو د اسلامي امارت آپس کې څه خبرې اترې وي که هغوی انډیا د اعتماد قابل ګڼي د هغوی ریکارډ ته کتلو نه پس؟ نو داسې آینده هیواد کې یو نظام جوړ سي، حکومت جوړ سي، هغوی به په دې باندې کې فیصله کوي، هغوی به څار کوي چې څوک څرنګه اړیکې موږ سره جوړول غواړي. افغانان دې ته ضرورت لري چې له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، دښمني له چا سره نه غواړي. حتی امریکې سره چې زموږ په ملک اشغال وکړ، دښمني وکړه، موږ د 20 کاله زموږ ملک شاته بوته، د هغو سره موږ دښمني نه غواړو. هغوی خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، موږ سره ښې سفارتي اړیکې غواړو. نو افغانستان به د خپلو منافعو په چوکاټ کې اړیکې جوړوي له ملکونو سره. په دې چوکاټ کې انډیا هم راتللی شي، نور هیوادونه هم راتللی شي. خو بیا هم وایم چې موږ دپاره چې ډېر ارزښت لري هغه د خپل هیواد ګټې دي، خپل هیواد امنیت ته، د سیمې امنیت دې ته تاوان وانه وړي. صحیح. تاسو خو خبر یې چې افغانستان څومره سټریټیجیکلی څومره حساس ترین ځای کې دی. د هغوی چې کوم سټریټیجیک جیو لوکیشن دی هغه ډیر زیات مهم دی او په دې هکله دا 40 کال نه زیات دلته د جنگ چې دی هغه
د سیمې وکتو. اوس ستاسو پلانز as compared to the previous regime of Taliban سدي؟ تاسو بدل طالبان راځي که نه تاسو هم په اخکا زوړ فوټ پرینټس باندې راځي او د نورو ملکونو سره تاسو د تجارت د بیلټ روډ انیشیټیو په خبرو کوم چې ډیر مهم پروجیکټ دی تاسو گاوند کې پاکستان کې بسی پک رواني او افغانستان نه د سنټرل ایشیا لپاره پاکستان چې دی هغه د لارې کتلو کوشش کړي. نو د ټولو هلو ځلو څخه تاسو ریسپانس بس څنګه تاسو به اوپن یې نورو هیوادونو ته تجارت لپاره روابط لپاره او کوم چې غیر اسلامي ملکونه دي کوم چې ویسټرن ملکونه دي انکلوډینګ امریکا تاسو هغه ته اوپن یې ټول تعلقاتو لپاره؟ و بالکل زموږ د جغرافیایي موقعیت یا ستراتیژیکي جیوپولیټیکل لوکیشن دا ډیر مهم ده. دغه اساس باندې به موږ کوشش کوو چې زموږ ملک د تجارت مرکز وي، د آبادی مرکز وي، د هیوادونو ترمنځ د وصل مرکز وي. مثلا سنټرل ایشیا له جنوبي ایشیا سره وصل کې پاکستان هیواد د هندستان د نور هیوادونو سیمه کې دي د دې جن د بجلی لپاره ضرورت لري، د ګیس لپاره ضرورت لري. همداسې د چاینا سپیک پروګرام چې د ډېر لوی پروګرام د ټول ایشیا لپاره ضروري مهم ده، مکتم مهم ده او ګاونډي هیوادونو کې کار پر روان ده. هغه د پاره د سہولیات برابرول دي. دغه سي ټاپي پروژه ډیره مهمه پروژه ده د موږ د هیواد یو نلی کتيري کې د غازو د ګیس ورکي انډیا ته پاکستان ته او زموږ هیواد تم ګټه رسي. دا سي کاسا زر یو پروژه ده کاسا 1000 بلی دا ډیره مهمه پروژه ده د ازبکستان لخوانه د بجلی ضرورتونه پر کې موږ هم د پاکستان هیوادم کې د پوره نو دا ډیر مهم دی زموږ لپاره د اقتصادي ارزښت ډیر لوړ ده. د دې لپاره موږ اوپن یو د موږ اقتصادي او تجارتي عرصه او میدان به اوپن وي. موږ کوشش کوو چې د ټولو لپاره سہولیات برابر شي چې موږ په ملک کې د سرمایه‌ګزاري وکړي، دلته دوی خپل تجارت شروع کړي او له موږ سره کې اړیکې ولري. افغانستان د وصل او د منافع او د ټولو لپاره یو مرکز دی. بالکل صحیح. او په دې ټولو هلو ځلو کې تاسو د ISIS KP یا د داعش یا داسې قوتونو په حق له څه فیصله کړې ده چې هغوی سره به څنګه تاسو ولې چې یو طرف ته افغان نېشنل آرمي ده، یو طرف ته ANDSF دی، بل طرف ته هغوی سره د مختلفو هیوادونو چې کوم د ملیشیا ده د هغوی مرستیا ده او د بل طرف ته تاسو تر مخې یو نور غټ چیلنج سره او هغه داعش دی، هغه ISIS KP ده. نو هغه لپاره تاسو څه قسمه حفاظتي انتظامات دي یا څه قسمه تاسو هغه لپاره what can we call it چې اقدامات څه دي تاسو په دې حق له؟ بلې زموږ هیواد کې د ISIS لپاره نظریه لپاره ځای نشته. تاسو پیګه داعش یو فکر و ناکام فکر و، هغه زموږ سره فکر ډیر متفاوت، هغه مختلف مسلمان نه وای الیاذ بالله. نو په دې لحاظ باندې د هغه د موږ د ملت کې ځای نشته. تاسو شاهدان چې په 1300 کلونو کې کله دوی ښکارا سول او دوی ظهور وکړ. موږ په څو ولایتونو کې دوی وځپل، هم په زابل کې، هم په هلمند کې، په غور کې، په جوزجان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې، د ټولو ولایتونو کې موږ دوی وځپل. اوس ختم دي. کابل کې د کابل ادارې سره په هماهنګۍ کې د دوی لږ تحرکات شته او د ننګرهار په ښار کې هم د کابل ادارې استخبارات سره دوی تړلي دي، هلته لږ فعالیت لري. نور دوی ختم شوي دي له هیواده، دوی ته موږ اجازه نه ورکوو. دوی یو لوی تهدید هم نه ده ځکه زموږ ولس ورسره مخالف ده، دې نظریې سره د دې فکر سره زموږ ملت مخالف ته بنا نه نه ورکوو. صحیح. او تاسو ته د عام ولس چې دی دا تاسو خبرې نه ماته را یاد شو چې عام ولس ما ډیر ویډیو کلیپس تاسو وکتل. اخري ویډیو کلیپ ما زیړوک نو وکت د پکتیا نو التا خلکو تاسو ته ډیر په مینا تاسو ته خوش آمدید وي، هغوی تاسو ته هرکلی وویلو. نو دا ریسپانس تاسو ته هر ځای کې ملاو شو کنه تاسو ډیر ځای کې د یو خونی معرکه چې دا هغه هم تاسو کتله یا تاسو ته کوم ځای کې زیات ټف ټایم ملاو شو، مشکلات ترتلو؟ نه دا باید وایي چې په ټول جیونه کې موږ د استقبال سره او د ښه وضعیت سره مخ شوي یو. ملت له خوا موږ سره مشکلات نشته په بدخشان کې، په فاریاب کې، په نیمروز کې،
په هرات کې په ټولو ولایتونو کې موږ له مشکل سره نه یو مخ شوي. د 2 میاشتو کې موږ 180 ولسوالۍ 115 ولسوالۍ نیولې. دا یو چې کوم لویه جګړه نه ده سوې او زرګونه د کابل ادارې عسکر راغلي زموږ سره یو جسي وسلې راوړي ټانګونه راوړي وسایل راوړي او زموږ سره خو وضعیت سره سوې زموږ له خوانه هم د غوسه تاسو په ویډیوګانو کې ما په ټویټر باندې لیدلې وي موږ د غوسه ډیر خو وضعیت کوو. نو دا وضعیت سره موږ مخ شوي هیڅ چیرې موږ د مشکل سره نه یو مخ شوي الحمدلله. او څومره طالبان چې دي ستاسو په اعداد او شمار په مطابق څومره کسان ستاسو په دې ټول معرکه کې هغوی وجل شوي دي یا تاسو سره څه فګر شته تاسو شیر کولی شئ چې ستاسو د لاسه څومره وجل شوي دي د آرمي؟ تر اوسه خو د جګړیز حالت دی دغه شان دي کې محرم دي او معلومات کم نشته نظامی کړیو سره سته خو زموږ ملت ډېر لوی قرباني ورکړي په 10 کالونو کې تقریبا تر 2 لک پورې زموږ ملت شهیدان شوي دي عام خلک هم مجاهدین هم تر 2 لک مجاهدین او عام خلک ډېر شهیدان شوي دي ځکه عام ولس باندې ډېر ظلمونه وسول بمبارونه وسول وحشتونه وسول تر 2 لک پورې زموږ ملت قرباني سته. نو تاسو رفلی دا ویلې شئ چې عام خلک یادوي که طالبان یادوي که تاسو خپل عسکر یادوي 2 لکه ټول یادو چې افغانان په دې کې خوش شوي دي ډېری عام خلک دي ډېری په دې کې به کېدای شي تر 100 زره طالبان هم شهیدان شوي دي او ډېری ولس عام ولس ډېر خوب شوی او شهیدان تر نن ورځې پورې که نه نن ورځې پورې او ستاسې اطلاعات شته چې د 2 میاشتو کې تیرو 2 میاشتو کې آفټر یو اس وډرال د افغانستان د اړخه چې کوم دی هغوی عسکر دي هغوی څومره پکې تجربه شوي دي یا څومره پکې ته دنیا نتلي دي څه داسې تاسو اعداد شمار راکولی شئ؟ او د دوی هم ډېر تلفات دي موږ ویلی شو چې د 1 لک پورې د کابل ادارې نظامیان وژل شوي دي 1 لک پورې تخمیني انداز ده او د امریکایانو 40 زره نه زیات امریکایانو نور بهرنیان دا وژل شوي دي او د 70 زره شاوخوا ټپیان دي زموږ د شمېرو له مخې او پاته څو داسې د کابل ادارې عسکرو ډېر تلفات لیدلي خو د 2 میاشتو کې بیا تلفات نشته د دوی ډېر ځکه موږ دوی سره جګړې نه دي کړې موږ هم نشته تلفات دوی هم نشته ځکه جګړې نه دي سوي دوی په خپله موږ ته سیمې سپارلې خپله یو ځای سوي دي له موږ سره وسلې اسلحې په مځکه کې جګړه نه ده کړې د دې باعث د 2 میاشتو کې موږ تلفات ډېر کم دي. صحیح او د بګرام ایربیس به لږه خبره وکړو بګرام ایربیس کې دا خبر څنګه چې امریکنان لاړل هغوی مخکې دا اطلاعات چې هغوی به باقاعده یو تقریب به هلته منعقد کیږي هغې کې به هینډینګ اوور سیریمني به کیږي او دا هر څه به کیږي خو هغوی د شپې تیارې کې لاړل او بیا دا خبرونه هم راغلل هغې کې یو خبر ماته هم داسې راغلی ولته نه چې 15 زره قیدیان چې طالبان قیدیان هغوی خوشې کړل تلو نه مخکې او هغوی ته پورا راشن او پورا چې کوم وسله وه د بګرام ایربیس هغه یې ورته حواله کړه په دې خبرو کې سچایي شته دا خبرې رښتیا دي؟ نه دا خبر رښتیا نه ده یو خو د بګرام رښتیا هم په توره شپه کې پرېښود د کابل اداره یې نه وه خبره کړې او بل د بګرام زندان چې هغه اوس د امریکایانو په لاس کې نه دی یو نیم کال کېږي د کابل ادارې ته سپارلی و هغه زندان د کابل ادارې سره ده او زموږ بندیان نه دي راخلاص شوي. تاسو پروان یادوئ پروان جیل یادوئ؟ او پروان جیل هغه د بګرام جیل ده هغه کې زموږ مجاهدین نه دي راخلاص شوي هغوی لا هلته شته او څومره تعداد به وي؟ مجاهدین کم دي یو 2 زره 2.5 زره مجاهدین به وي نور عام خلک ډېر دي ټول تعداد 7 زره ده. نو دا خو ستاسو خبرې اترې نه وې روانې د کابل حکومت سره چې ستاسو به ټول چې کوم هلته قیدیان دي بندیان دي هغه به راخوشي کېږي نو دا اوسه پورې ستاسو ټوټل څومره بندیان پاتې دي هلته؟ نو زموږ بندیان د 3 زره شاوخوا پاتې دي او عام خلک ډېر بندیان نږدې د طالب په نامه د طالب خپلوان او اقارب دوستان مجاهدینو دوستان دا نیولي دي هغه ټول 10 زره شاوخوا بندیان لاسته په دې کې 7 زره په بګرام کې دي نور پر چرخي او پاتې شو دا خبره سي یو اخلاص ول هغه 6 زره سي دواړو جانبونو نه موږ 15 زره اخلاص ول د دوی هم موږ زر نفر اخلاص ول په د ماهدي دومره برخه سي باید ټول زندانیان خلاص هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص. صحیح او کندهار کې چې کوم جیل په حقله کومه چې جګړه روانه وه نو هغه جیل منې قبضه اوس تاسو ده که نه د افغان نیشنل آرمي ده دا لږ خبر تاسو لږ ماته سیده کوئ؟ نه په کندهار کې موږ په جیل باندې عمله نه ده کړې هغه د ښار په منځ کې د بخاریاتو باندې تر اوسه پورې موږ عملیات لپاره پلان نه لرو.
ها نو مطلب جیل من تاسو قبضه نه لرئ دا اوسه پورې نه هغوی نه سره جیل جیل دی هغو سره. ها نو دې لپاره څه پلان لرئ که تاسو ښار منې ستاسو قبضه ده او که په جیل منې د امنیت والو قبضه وي نو دا به څنګه مطلب خبره سم اړخ ته ځي لګیا ده که نه تاسو څه مذاکرات وکړئ که نه تاسو به هغه قبضه هم ولې چې د ښار منځ کې ده د کندهار جیل او هغه ډېر زیات یو داسې ځای دی چې هلته ډېر زیات اهم کسان چې دي مهم کسان چې دي ډېر نامې داسې راغلي دي چې هلته هغوی بندیان دي نو تاسو به د جیل قبضه هغوی نه اخلئ که نه څنګه پلان څنګه دی دا لږ کنفیوژن دی تر اوسه پورې موږ د ښارونو د داخلېدو پلان نه لرو. ځینې جو کې جنګ شوی د خو بیرته موږ مجاهدین له ښاریاتو نه رالرې کړي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې ښاریاتو کې مال د خلکو ډېر اموال دي، تجاران دي، بازارونه دي، هلته تخریب ډېرېږي. نو د هغې وجې نه موږ عملیاتو پلان نه لرو. انتظار کوو چې د مذاکراتو د مفاهمې د لارې نه دغه نور مسایل حل چې هغوی په خپله تاسو سره کینی او د مذاکراتو په ذریعه ده. صحیح. او کم خلک چې تاجکستان ته تللي وو عسکر هلته اورېدلي وو ستاسو د یرې بارډر منې هغه عسکرو لپاره تاسو څه قسمه اراده لرئ هغوی سره به څه قسمه سلوک وي؟ نو هغه خو د تاجکستان هېواد ته اوښتي وو، بیا بېرته په الوتکه کې کابل ته رسول سوي دي. همداسې ایران ته هم اوښتي وو، هغه هم رسول سوي دي. نو موږ هغوی تعقیب کړه تر هغې پورې چې د موږ خاوره ده. موږ له خاورې بهر څه دوی هر چېرې تښتي بیا موږ کار نه پرې لرو. صحیح. او افغانستان حکومت کې یو نوم حامد کرزی یو داسې نوم چې هغه اوس هم څه واضحه د هغوی څه نیت مونږ ته ښکاره نه شو اوسه پورې. پاکستان سره هم هغوی خبرو اترو کې دي، د شمالي اتحاد مونږ خبرو وکړو هغوی هم خبرو اترو کې دي. یو پولیټیکل چې څومره غټې نامې وي هغوی پاکستان ته راتګ کوي چې تاسو د مذاکراتو ټیبل منې وي دوحه کې او بلو ځایونو کې ماسکو کې په چین کې په اخوا دېخوا هر ځای کې. نو د دې غړو تاسو طرف ته څنګه ونته ریسپانس دی که موږ د ولی مسعود خبرو وکړو که موږ د یونس قانوني خبرو وکړو که موږ د عبدالله خبرو وکړو نو د دې چې کوم راتلونکي ټایم کې هلې ځلې دي هغه تاسو په کوم نظر ګورئ او تاسو طرف ته دوی څنګه نظر لري تاسو سره څه رابطه شته ډایرکټلی؟ نو جلا رابطې خو نسته. موږ غواړو د مذاکرات چې روان دي دې ته موږ بین الافغاني مذاکرات وایو. د بین الافغاني مذاکراتو معنا دا ده چې ټول هغه اړخونه چې موږ سره په جنګ او په مخالفت کې پاتې شوي دي هغوی باید یو ځای له موږ سره کښېني، خپل مذاکرات وکړو، تفاهم وکړو. نو په هغو کې موږ کوشش کوو چې دوی سره هم رابطې وي، وغږېږو، خبرې وکړو. جلا رابطې موږ نسته. په افغانستان کې ستاسو ځانګړې رابطې چا سره هم نشته؟ نه، ځانګړې رابطې نشته. نو تاسو به ذبیح الله مجاهد لږ تاسو به دا کنفیوژن کلیر کړئ اوریدونکو لپاره چې دا بین الافغاني مذاکرات چې دي دا بیا څنګه کامیابیږي، څوک دي ترمنځ چې هغه دا ټول کوارډینیټ کوي چې ټول ولې چې که موږ پیس پروسس ته وګورو نو هغه دې اړخ ته پاکستان او چین او روس نو تاسو ټول غړي هلته دوحه کې په ټیبل کېنولئ او اوس چې افغانستان دننه خبره کیږي نو دا سوال پیدا کیږي چې who is the coordinator, who is coordinating everything مطلب فیسیلیټیټ کوي د دې ټول ریکارډ چا سره دی څوک ولا یو خبره خو باید موږ ډېر واضح وکړو چې مخکې زموږ مذاکراتو کې د هیچا مداخلت نه ده منلی. د امریکانو سره چې مذاکرات روان وو هغلته تنها د اسلامي امارت او د امریکانو ترمنځ زموږ درېیم هېواد ته اجازه نه ورکوله. حتی قطر ته هم موږ اجازه نه ده ورکړې چې زموږ د مذاکراتو په منځ کې مداخلت ولري. صرف یغو سهولیات خو برابرول، دغسې سهولیات پاکستان هېواد هم برابرول زموږ د سفرونو په لحاظ او نورو هېوادونو هم همکاري او کومکونه کړي. ولې د مذاکراتو په جریان کې موږ د چا مداخلت نه ده منلی او نه هم د چا له وجې نه موږ هلته تللي یو کېناستلي یو. یوه مسله. دویم مسله دا د بین الافغاني مذاکراتو کې هم موږ د هیچا مداخلت نه غواړو. موږ غواړو بین الافغاني مذاکرات صرف د افغانانو ترمنځ وي، د بل چا په وسیله او وساطت باندې نه وي، هیڅوک هم مداخلت ونه لري، هیڅ هېواد ته موږ د مداخلت رول نه ورکوو. البته همکاري او سهولات او کومکونه چې کوي هغه جلا دي له د باندې خوا نه به یې کوي او د مذاکراتو په دوران او په جریان کې به مداخلت نه لري. دا یو شرط. نو زما پوښتنه اصل کې دا وه ولې چې ولس ته اورېدل غواړي چې افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ د کابل رژیم ترمنځ نورو سیاسي غړو ترمنځ
داسې کوم قوت دی چې هغه به دا ټول یو ټیبل ته راولي او تاسو چې کوم لیډرشپ دی فرست چې کوم اعلی قیادت دی او دویم هغې نه پس چې کوم دویم درجې او دریم درجې نو کابل ته تاسو غوښتنه کیږي چې راشه کابل ارګ صدارتي محل کې کینو مونږه او ولسمشر تاسو ته وایي نو تاسو طرف نه یا د هغوی طرف نه رابطې کولو والا چې کوم قوت دی هغه څوک دي مطلب هغه خلک څوک دي چې دا هر څه کوارډینیټ کوي فیسیلیټیټ کوي نو او سر کې موږ د کابل سره د حکومت په نامه نه کینو نه خبرې وسره کوو بلکې د ټولو هغه جهاتونو سره کینو چې افغانان دي او موږ سره په مخالفت کې پاتې شوي دي او د اوس لپاره خو موږ په خپل راغلي یو قطر کې ناست یو قطر ته د دوی هم راسي خبرې به وکړو کله چې خبر نتیجې ته ورسېږي خپل به ورسو او فشار او زور موږ د چا نه منو چې خبرو په منځ کې موږ باندې فشار واچي یا یو قوت وي چې موږ کنټرول کړي او یا مقابل جانب کنټرول کوي موږ د کنټرول نه منو ځکه د افغانانو مسله داخلي مسله هغه باید په خپل اختیار کې وي هیڅ واک او کنټرول او قوت هم په باندې نه وي بلکې صرف سہولیات برابر شي د سیویل وار ډیره خبره کیږي لګیا د خانه جنگي ډیره خبره کیږي لګیا دا او هغه سره تړلې دي هیومن رائټس وایلیشنز زما خیال کې تاسو خپوي چې دی وخت کې تاسو منې چې کوم ټول ریکارډ کیپینګ دی د ټول د نړۍ چې کوم نظر دی هغه دا هغه ګوري په دې موقع تلاش کې دي چې تاسو طرف نه هیومن رائټس وایلیشن وشي د خزو په حق لا د ماشومان په حق لا حالانکه کم چې ذاتی نظر لرم زما خیال کې دینه مخ کې چې دا کم چې مغربي دلته فورسز موجود او هغه ټایم کې هم ډیر هایټ پورې هیومن رائټس وایلیشنز او کرایم ریټ او دا خبرې ډیر زیاتې وي اوس کنړای ستاسو اړخ نه هیومن رائټس وایلیشن ګوري د انساني حقوق خلاف ورزي ګوري نو هغوی به هم دغه خبره کوي چې دا خو مونږ مخکې وي چې دا خو د طالبانو وجې نه دلته به دا کار کیږي خزو منې به سختي وي ماشومانو منې به سختي وي دو به زبردستی الکانو منې ګيري پرېږدي نو په دې حق له تاسو لایحه عمل څه دی تاسو ګورئ چې سیول جنگ د خانه جنگي سیول وار او د انساني حقوق خلاف ورزي معاملات تاسو صحیح طریقې سره تاسو هندل کولای شئ راتلونکو ورځو کې ما تاسو په اول سوال کې وویل چې موږ کوشش کوو چې قوانين په اسلامي وي هغه بل نارمل لارونه موږ عملي کوو په خلکو باندې او په جامعه باندې هغه قوانين به مملکت جوړي کله چې نظام جوړ شي نظام هر چیرې قوانين لري حکومتونه قوانين لري د ترافیک لپاره قوانين وي د ځوان لپاره قوانين وي د تعلیم لپاره قوانين وي د محکمې لپاره قوانين وي د هر برخه ته تجارت لپاره هیڅ کوم د مطلق آزاد نه دی پیدا شوی چې زړه کول وي هغه وکړي د آزاد دي دا په دنیا کې منسته امریکا هم قوانين لري اروپا هم لري نور نږدې لري هیوادونه هم لري هغه ته ارزښتونه دي قیمتونه دي مکتم اسلام یو ارزښت نو اسلامي قوانين به عملی وي خو د عملي کېدو لارې به نارملي وي موږ کوشش کوو د خلکو په هواي ډیر کو او چا په حقوق باندې تجاوز نه په اسلام کې دي چې حقوق باندې تجاوز نه ټول حقوق ورکول کیږي خزو حقوق دي بشر حقوق دي او ټول ته موږ دفاع کوو هغه چوکاټ کې موږ اسلام وایي او اسلامي لارښوونه کوي ان شاء الله صحیح او د کشمیر په حق لا څه قسمه پالیسی لري ولې چې ما اوریدلی چې دوه درې داسې بیانات راغلی وو چې هغه کې دا خبره کېده چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ د انډیا وجنه ډېرې فاصلې را روانې دي اول ورځ نه پاکستان دا وایي چې طالبان چې دي هغوی آزاد دي هغوی یو خپله انټیټي ده هغوی د چا په کنټرول کې نشته او نه پاکستان هغوی کنټرول کول غواړي او کشمیر یو داسې معامله ده چې هغه منې ک افغانستان کې د دوی حکومت قائميږي آل انکلوسیو د ټولو مرستې سره نو کشمیر منې بس تاسو څنګه ونت نظر لرئ تاسو منشور سوی بلې کشمیر خو یو د مسلمانانو یو قضیه ده تنه د پاکستان قضیه نه ده د کشمیریانو قضیه نه ده د کشمیریانو حق ضایع شوی ده موږ حق مغصوب بولو نو باید د کشمیریانو حق ورکړل شي کشمیریان لکه نور ملتونه غونډې د حق لري چې خپل ځان ته تصمیم ولري څوک زبردستی په باندې ونه کی موږ دې په حق کیو او د کشمیر د مشروع حقوق د خلکو دفاع کوو او دغه موږ د طرفداري کوو چې باید دغه حق ورکړي صحیح او امریکای سره تاسو د وخت کې څه قسمه خبرې اترې روانې دي د هغوی وډرول چې دی هغه به هغوی نور هم تاریخ پریکټیکلی عملی تور باندې خو دا مونږ ته میاش مخ کې پته لګیدلې وزه هغه وخت کې کابل کې ومه
د مئی آخري هفته او د جون اوله هفته زه په کابل کې وم. نو هلته موږ ته پته ولګېده چې 2 سپتمبر نه خو دو به د 4 جولای خواوشا به دو افغانستان نه ځي. خو ستاسو اطلاعات په مطابق دی وخت کې څومره خارجي فوج چې دی هغه دی وخت کې افغانستان کې شته او ستاسو خبرې ترې روانې دي او تاسو وایي چې هغه ټول دی لاړ شي؟ او بل سوال به مې دی چې خبرې ترې روان دي چې عبدالله طرف نه یو بیان راغی چې د کابل ایرپورټ چې کوم حفاظتي امور دي هغې لپاره د هغوی ترکي سره خبرې چې دي هغه تقریبا پایه تکمیل ته رسېدلې دي. په دې دواړو خبرو به زه ستاسو ریاکشن غواړم، تاسو څه وایئ؟ نو بل اول خو دا د امریکایانو باندې موږ باور نشو کولی چې دوی به په کوم تاریخ وځي، خو باید ووځي، دا ضروري دي او موږ به انتظار کوو. د دوم ضرب الاجل ځان دپاره ټاکلی ده، اګست 11 تاریخ ځان ته ویلي چې دوی به ځواکونه له افغانستانه پاسي. هغې ته به موږ انتظار کوو. که چیرې بیا هم دوی د هغه تاریخونه اوړي او نور تاریخونه اعلانوي، بیا به موږ خپل تصمیم نیسو او زموږ مشران چې څه لارښوونه کوي زموږ مجاهدین به هغسې وکړي انشاءالله. او دومره خبره دا ده، ما ترکیې باره کې ویلي چې د هوایي میدان ساتله دا د افغانانو کار ده، د افغانانو مسؤلیت ده، د نورو هیوادونو پورې ارتباط نه لري، نه ترکیې ته اجازه ورکوو نه بل ملک ته. کله چې موږ کابل ته لاړ شو دلته به بیا یو هیواد هم ځواکونه په افغانستان کې نه لري، صرف سفارتخانې به یې موږ سره به مشروع تعلقات لري، نه د زبردستۍ تعلقات. نو په دې خبر باندې به تاسو اوس ستاسو خپلې آپس کې به څنګه خبرې رواني؟ ولې چې بل طرف ته عبدالله د ولسمشر حیثیت ساتي افغانستان کې، هغوی په افغان اردو باندې ما دا خبر پرونو کتو ډېر میډیا آوټلیټس باندې هغوی خبرې تقریبا 90% پورې فائنل کړي دي. نو تاسو دې اقدام ته اقدام خوش شوی دی، نو اوس تاسو څنګه ګورئ د ترکی د ټول کردار ته تاسو څنګه ګورئ او ترکی ته بس تاسو څه پیغام دی کې؟ ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، یو ځوابو کې راغله د ترکیې باره کې موږ خبره وکړه چې موږ د بهرني ځواکونو په افغانستان کې په هر نامه وي د هر هیواد وي، موږ هغو ته د یرغلګرو په صفت باندې ګورو. چیرې ترکان په افغانستان کې نظامي مداخلت وغواړي، موږ هغو ته د امریکایانو په سترګه ګورو، لکه دا 20 کاله د امریکایانو سره څه ډول معامله وکړه، ترکانو سره هم داسې کوو. مسؤلیت به هم د ترکانو په غاړه وي، زموږ په غاړه به نه وي. صحیح. او که استنبول کانفرنس یا د استنبول میټ دوباره خبرې ترې شروع کیږي، تاسو به ځئ ورته؟ نه، موږ هغه خبرې خو اوس دپاره پرېښي، ځکه دي چې دوی هغه شرایط نه دي عملي کړي. موږ شرایط درلودل، که چیرې شرایط ومنل شي بیا موږ هر فرصت نه استفاده کوو، او که چیرې زموږ شرایط ونه منل شي موږ بیا چیرې مجلس غونډې ته نه ځو. ذبیح الله مجاهد، تاسو خبرې ترې ډېر سوالونو جوابونه تاسو ډېر تحمل سره ماته راکړې. یو پکې ته پوښتنه نوره ده د انډیا میډیا باندې او په خاص توګه نن ورځو کې ورځ شپه هم تصویرونه چلیږي، ویډیوز چلیږي او هغوی دا دعوه لري چې که موږ د 11 صوبې موږ نوم واخلو، بدخشان واخله نیمروزه پورې، کوم چې د پاکستان سیمې سره لګي، په خاص توګه د کندهار خبره هغوی کوي چې الته د پاکستان په مرستیا چې دی خلک راضي لګیا دي طالبانو سره جنگ کوي او هغوی ځنې د دستاویز ښیي په ټي وي باندې، سات په ساتې ویډیوز باندې چې د هغوی دغه موټر سایکلو کوم رجسټریشن کاپیز دي هغه د پاکستان دي، هغوی سره د پاکستان شناختی کارډونه دي، هغوی سره د پاکستان کاغذات دي. نو تاسو دا ګڼئ چې دې کې څه حقیقت شته چې یو طالب به چې جنگ کوي نو هغه جیب کې به د پاکستان آی ډي کارډ وي، د هغه به خپل پوره شناختی کارډونه ځان سره ګرځي؟ په څه نظر ګورئ تاسو؟ نه، دا ټول پروپاګنډ ده، دروغ وایي او حقیقت دا ده چې موږ پاکستان ته ضرورت نه لرو چې څوک راسي. یو شی شته، زموږ افغان مهاجر وروڼه په پاکستان کې شته، 3 میلیونه 3.5 میلیونه مهاجر لا هم لرو. که له هغو له منځه څوک راځي جهاد کوي او بیرته ځي، دا خبره امکان دی ولري، خو داسې موټرسایکل د هغې خوا راسي، څوک بسته راوړي یا څوک شناختي کارډونه ولري، دا خبره غلطه ده. موږ دا ردوو، داسې هېڅ څوک سند نشي وړاندې کوی او کوم شیان چې موږ ګورو هغه ټول جعلي دي. بالکل صحیح. او دې وخت کې کریټیکلی تاسو کوم ملکونو باندې تاسو خپل خبره لرئ؟ دا به زه تاسو نه ډیره یو امید لرم چې تاسو به بالکل سپینې خبرې دی کې وکړئ چې دې وخت کې داسې کوم هیوادونه دي چې هغوی باندې ستاسو دا نظر شته
چې هغوی د امن پورا عمل د طالبانو خلاف پروپاګاندا د هغوی خلاف خبرې اترې او داسې دوه مخې خبرې کوي طالبانو سره هم او هغوی سره هم تعلقات لري او هغوی په شیشه د هغوی خلاف کار هم کوي سیبوټاج کول لپاره. داسې کوم هیوادونه تاسو په نوم ماته اغستې شي چې هغوی طرف ته تاسو کریټیکلی دا پیغام دی چې هغوی د افغانستان امن عمل چې دی هغه نه خرابوي؟ تاسو په دې حق لا کم هیوادونه ګڼئ؟ نو موږ ټول هیوادونو ته د تر اوسه پورې خو په افغانستان کې 48 هیوادونو مداخلت کړی و، 48 هیوادونو دلته اشغال کړی و. هغه کې اروپایي هیوادونه د ناټو ملکونه ټول د امریکا د او ځینې نور هیوادونه هم اوس د دوی سره کومکونه کړي وو. هغه ټول ته موږ اپیل دا دی چې باید مداخلت ونه لري او د تیر مداخلت سوی دغه باندې بس سټاپ وکړي او بل دا دی چې موږ د دوی سره ښې اړیکې غواړو. موږ د چا سره دښمني تکرارول نه غواړو، دښمني پالل هم نه غواړو، دښمني اوږدول هم نه غواړو. افغانستان بیرته آبادۍ ته ضرورت لري، د جنگ ختم ته ضرورت لري. له هېڅ ملک سره موږ نه غواړو چې داسې اړیکې ولرو چې هغوی له موږ نه ویره ولري او یا موږ له دوی نه ویره ولرو. بناً ښې اړیکې د ټولو ملکونو سره غواړو او داسې ملک موږ نشو مشخص کولی چې هغوی سره موږ دښمني وپالو یا وي. بناً ټول هغه ملکونه چې دلته د اشغال دپاره راغلي وو، عسکر یې رالېږلي وو، ځواکونه یې لېږلي وو، د مرګ دپاره راغلي وو، خلک یې وژل، هغوی ټول مداخله ګر وو. باید ټول په خپلو تېرو کړنو باندې پښیمانه وي او د افغانستان سره نورې اړیکې سمې. صحیح. زما آخري پوښتنه به تاسو نه دا وي چې تاسو راتلونکو ورځو کې افغانستان کې ټولو سیاسي قوتونو سره تاسو ته ښکاري چې تاسو مذاکرات به کامیاب شي او دا به یو آل انکلوسیو حکومت وي افغانستان کې، که نه تاسو څه قسمه ګورئ چې معاملات کوم طرف ته ځي لګیا دي؟ که تاسو منې خامخا چې کومه پیشقدمي ده کابل طرف ته او هغه تاسو منې را روانه ده او تاسو نه ګڼئ چې مذاکرات به دومره په اسانه کامیاب شي، مشکلات څه دي؟ موږ به له خپلې خوا نه بیا هم ژمنه کوو چې موږ تعهد لرو، وعده کوو چې موږ به په صادقانه توګه باندې مذاکرات په مخ ولو. دا یو ضرورت ده. له جنګ نه موږ مذاکرات مهم او اول بولو او ترجیح ورکوو چې مذاکرات وسي. خو بیا که چیرې د جنګ لاره ونیول سي او کابل ادارې لکه دا څرنګه اوس پورې خنډونه د مذاکراتو په لار کې اچولي، دې ته دوام ورکړي، بیا د جنګ مسؤلیت دوی په غاړه ده، زموږ په غاړه نه ده. او موږ افغان ولس ته نړۍ ته هم دا اعلانوو چې موږ په مذاکراتو کې صادقانه ولاړ یو. زموږ د مذاکراتي ټیم یا ډیلیګیشن هغه اوس هم په قطر کې ناست ده او که په قوت کې ناست ده، غواړو چې مذاکرات کامیاب سي او نتیجه ورکړي. خو که د مقابل جهت اخلاص نه وي نو مذاکرات له یو لوري نه نشي کامیابېدلی، دواړه لوري به اخلاص کوي او که دوی موږ سره اخلاص ونه کړي بیا نو مسؤلیت د ناکامۍ دوی ته راځي. ستاسو طرف نه به اهمیت چاته ورکولې کیږي؟ ستاسو طرف ته ستاسو په نظر کې قابل سړی څوک دی دې وخت کې؟ عبدالله که نه اشرف غني؟ مهم دا ده چې ټول هغه جهاتونه زموږ سره په جګړه کې ښکېلو هغه ټول باید یو لاس وي او زموږ سره خبرې په یو ځای وکړي. ټول موږ یو کس ته اعتبار نه ورکوو، مهم نه دی. موږ حکومت سره خو د حکومت په نامه نه کینو او ټول جهاتونه چې موږ سره په جنګ کې پاتې شوي دي هغوی باید ټول خپل مسایل له موږ سره حل کړي.